خوش اخلاق انسان 12 نخې دي. کمنګ او تاسو معلومو چې دا سړی خوش اخلاق دی یا خوش اخلاق نه دی، چې دا 12 صفات پچا کیو دا به خوش اخلاق انساني. اول صفت دی الحیا، چې بچا کې صفت د حیا چې دا د ایمان په شعبو کې ډېره لویه شعبه ده. نو دا ته پوه شې چې خوش اخلاق انسان دی. چې حیا پکې نه و، بې حیا پکې و، ته خوش اخلاق وې چې ماشاءالله دې سړي ډېر ښه اخلاق دي، نو دا ته ظلم کې، دا ته زیاتی کې. دویم التواضع، د خوش اخلاق انسان نښه وي تواضع ده، چې د کې به عاجزي وي، تکبر به نه کوي. چې چا تکبر کو دی بد اخلاقه دی. دریم الصدق، د خوش اخلاق انسان نښه صدق دی، چې دی به په خبرو کې رښتیا وایي، په فیصلو کې به رښتیا وایي، په وخت د ګواهۍ کې به دی رښتیا وایي. چې چا دروغ ویل دا د بد اخلاقۍ نښه ده. او څلورم صفت دی الشفقة والرحمه، چې چا کې د شفقت او د رحمت صفتو دا خوش اخلاق انسان دی. په انسانانو شفقت، په حیواناتو شفقت، نو دا د دې نښه ده چې د انسان خوش اخلاق دی. ځکه 2 صفات چې وي په چا کې نه دی، الله جنت ته نه پرېږدي. یو د الله د امر تعظیم او بل د الله په بندگانو شفقت. او دا د قرآن د یو آیت نه دا خبره معلومه ده، انه کان لا یؤمن بالله العظیم ولا يحض على طعام المسكين. د آیت نه معلومي. او پنځم د خوش اخلاق انسان نه خوي صبر دی، چې د کې به د صبر ماده بے صبر بنئ. شپږم العفو، د کې به د معافی صفتی، انتقامی جذبه به د ډیره زیاته نه بلکې معافی به کوي. او دا قرآن سوره اعراف په اخره کې الله دې ته دعوت ورکړی دی، خذ العفو، چې معافی واخلا. او دا خپل عادت جوړ کړه چې ته معافی کوه. وم توقیر الصحابه، خوش اخلاق انسان هغه دی چې د چا په زړه کې د صحابه او عزت موجودو، دا خوش اخلاق انسان دی. چې کوم انسان په صحابه پسې بد ویل لکه د شیعاګانو او روافضو په شان، دا به بد اخلاقی. او اتم صفت د اتباع الصحابه، چې چا کې د صحابه تابعداري و، داو په نقش قدم روانو، دا خوش اخلاق انسان دی. او نهم صفت د الاجتناب عن سوء الظن، چې کم سړی د بدګمانۍ نه ځان ساته، په چای بدګماني نه کوله. لکه نن زمونږ او ستاسو معاشره د دې نه ډېره زیاته خرابه ده، چې موږ په هر چا بدګمانه. یو عفیف انسان به، عفیف زنانه به، موږ به په پر نه حق بدګمان کوو، نو دا بد اخلاقی شو. او لسم صفت د حفاظت اللسان، د خوش اخلاق انسان نښه داره چې دی به د ژبې حفاظت کوي. په دې ژبه به غیبت د چا نه کوي، دروغ به نه وایي، خیرې به نه کوي، غلط نمونه به نه وایي چاته، تهمت به په چا باندې نه لګوي. د ژبې حفاظت چې د چا نه و، دا بد اخلاق انسان دی. او یولسم صفت د الاجتناب عن الحسد، د خوش اخلاق انسان نښه دا ده چې دی به کینې او حسدونه د چا سره نه کوي. که دا حسد ډېر ناکاره شی دی او د هغې ډېر اضرار دي، چې انشاءالله یو مستقله موضوع کې به د هغې بیان وشي. او 12مه دا ده چې الاجتناب عن اللهو واللغو، د لهویاتو او د لغویاتو نه چې چا ځان ساته، نو دا د دې نښه ده چې دا خوش اخلاق انسان دی. نو دا ډېره پیدمنه خبره ده چې علماو نقل کړې ده، چې د خوش اخلاق انسان دا 12 نښې دي، چې دا په چا کې وي دا به خوش اخلاقی، چې دا پکې نه و دا به بد اخلاقی حسابي.